زه د هرې محکمې سره تعاون کوم. پولیس له هم پکار دي چې زما د عزت خیال وساتي. په خدای په رسول یقین وکړئ که یو پوډري په دې ټوله ورځ کې دلته دا حرام دي. وچ په وچه یې پایارې کول، وچ په وچه زما چهره خلکو ته بده خو دیو چې زما د پاره دروغ وایي دیو دی الله پاک د سره ونه بخ. زه یو پوډري یو چرسي په دې لاره نه یم. نو زه د عمل کوم پرېږدم. په دې باندې موږ لاس کېږدو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. زما نوم عادل روان دی. زما دا بچی دی اسلم خان نوم یې دی. د منشیاتو څه وخت کاروبار کاوه. د دې نه زه منکر نه یم چې منکر یم. خو زه چې رالم د سعودي عرب نه قلار شوم نو ما د خپلو زامنو ته ووې چې بچو د خدای خاطر وکئ زما منشیات پروشۍ ته څه ضرورت نشته او زما د بچو له د خدای عزت ورکړي دې قلار شو دغه شي نه. وسه زما د دې مشرانو د مخې زه دا خبره کوم چې پولیس بار بار راځي زما په دې ځوی باندې پایارې کوي نو زما دومره وسایل نشته چې زه هغه خرج کړم. ولې چې ماله چې کومه تنخوا راځي هغه زما نه وکیلانه دي. بل ما اپریشن کړلی زه ناجوړه یم نو هغه دا پولیس یو دماغ شل مسلې هم دي نو د چې د شپې راشي نه کله په دیوالونو سورېږي کله لکه یو دغه کوي دی په دې ماشوم باندې شپږ پایارې مخکې بې ګناه کړل دي په هغې ما هم خاموشي اختیار کړله. بله شپه نواب سچو راغی سره د نپرۍ او زنانه ورسره وه. دا د الله سبحانه وتعالی کلام پروت دی. زه د دې په مخ کې اقرار کوم چې زنانه څه وخت چې هغه راننوته نو ما ورته وویل دغه ځای خور کښېنه. دې راننوتل او د دې ځای نه واپس شو. چې د دې ځای نه دې واپس شو نو زما نوکر طوطي د پلار نوم یې مګل هغه دغه ځای پروت او هغه چې زه بیا وروسته راووتم نو هغه دې اوچت کلی او دې وړو. سبا زه او د بازار صدر زبیر موږ تاڼې ته لاړو نو ما ورته وویل چې نواب خان دا زما نوکر تا ولې راوړلی؟ نو ویل چې د ده سره ما یوه پوڼۍ نیوله او ستا په ځي باندې ما یې پیار نه دی کړلی د ده په وینا مې د شارډن په قادر وینا وی پیار کړلی. زه چې راپاڅېدم نو بل یو سپایي دی زه یې نوم نالم هغه ما ته وویل چې ستا په ځي باندې خو مې پیار کړلی. نو چې زه لاړم نو ما د انویسټیګیشن والو تپوس وکړو نو هغو ما ته وویل چې او ستا په ځوی یې پیار شوی دی 15 کیلو چرس دي او 120 ګرام هیروین دي. په هغه یې پیار کې داسې لیکل دي چې دا د ده د بشترۍ نه برآمد شو. نو چې زه د خپلو مشرانو ته د دې کالونۍ بیا خاص کر ډي پي او صاحب سوات سیشن ججان صاحبان په هغې کې چې څومره مشران دي په هغې کې ما جوډیشنل مجسټریټ له درخواست هم ورکړو چې سر که زما دا زوی دا غلط کار کوي نو دا منشیات ولې دا زما د طلایي د لاندې پراته یا دا طلایي خرڅوي وایي چې اسلم زموږ نه فرار شو نو زما دا کور دی په دې کې د دغه مشران هم وګوري دا میډیا والا زما وروڼه دي د دې هم وګوري د دې نه د تښتېدو لار کم ده په ګیټ خو تاسو ولاړ وئ. زه د پولیس سره تعاون کوم خو زما خلاف وردي دې نه استعمالیږي. که زه یو غلط سړی یم زه د خپلو مشرانو ته هم وایم دا ټول ناست دي میډیا والا ته هم وایم څومره سزا ماله قانون راکوي ماله دې راکړي. په ما څه جرمانه دي لبیک نو وچ په وچه زه د پارټۍ په سطح باندې پذابېږم نه دا ښه کار نه دی او زه یو آزاد شعري یم. زه پاک ژوند تېرول غواړم. زه د کونډې سره د یتیم سره د دې سره زه ښکلي اخلاق ښه هلپ ښه مساعده دا ورسره زه کول غواړم. باقي که زه تنګېږم وچ په وچه پذابېږم وچ په وچه زما تاوان کېږي وچ په وچه زه شرمېږم نه دا ښه کار نه دی. زه د هرې محکمې سره تعاون کوم. پولیس له هم پکار دي چې زما د عزت خیال وساتي زما د آزاد شهریت خیال وساتي. دا نه ده چې ما د قربانۍ ګډوری کړي زما بچي دې ځورئ ما دې ځورئ. دا حرام دي. وچ په وچه یې پایارې کول وچ په وچه زما چهره خلکو ته بده خو د پالټۍ مرګرو ته زما چهره بده خو د بازار خلکو ته زما چهره بده خو دا مشران زما دا ملګري بسوئ چې دا لکه دا تاسو څه کوئ. نه دا ډېر یو سپک کار دی د منشیاتو او ډېر یو بوره کار دی. که زه دا کار کوم نو ټیک ته مال دې سزا راکړي او که زه نه کوم نو بیا دې د ما سره ججان صاحبان مهرباني وکړي چې زما دا زامن دې د دې مصیبت نه خلاص کړي او مال دې تحفظ راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسلم خان دی والد صاحب نوم مې عادل روان دی.
مخکې ما غلط کار کوو زما نه غلطیانې شوي دي داسې نو چې ما به غلط کار نه کوم ما به نشې خرڅولې خو اوس قسم په خدای لکه دی چې راځي زما سره دا زیاتی کېږي دی راغی دی دلته کې راوننوتو د چاپه وواله د دې ځای نه دی راونه غوښتو او وی چې اصلم په دې دویم چت زموږ نه ټوپ و او ما د د طلایي د لاندې کیلو چرس ونیو او 120 ګرام مې پوډر ونیو نو زه خو دا د الله پاک کلام پروت دی فیصله به په دې کوو زه به دا جج لوړم دا زما مشران دي زما پلار چې راغی د ما ته بچیا دا کار سپک دی دا به نه کوې ته اوس څنګه چل کوې ته منګه علې مور او پلار علې بچی علې که نه منشیات علې نو ما ورته ووې تاسو علم وی چې منګه علې نن نه بعده به ما نه شرمې دا مشران دي دوی په ما پسې راغونډ شو وی بچیا خپل ژوند تېروه په خپل علاقه کې شکر الحمدلله دی دا ټول ناست دي دیو چې زما د پاره دروغ وایي دیو دی الله پاک د سره ونه بخي زه به داسې خبره کوم د قرآن پاک پروت دی چې الله ته ښکاري مخلوق ته ښکاري مخکې چې به ما کول دې پولیسو ورته هم ووي خو هغه سپایان دي یېرېږي وي چې سر په دې علاقه چې به موږ رالو نو واته به موږ له په ټیم مخې له راتلو او دې سچو صاحب ما ته په خپله وي چې زه په تا پسې درغلی یم زه تا واته ورځې چپ چاپېره چورلېدلی یم ما په تا کې غلط کار نه دی لیدلی بیا بس د هغه به مجبور و د هغه طرفه پې زور راغلی چې زور راغی د ور وډبو د چاپه وواله خو دی د کور د دې ځای نه دی راغوښتی بس وی ټیک شو ده ورته ووایي چې نواب خان زما دا زوی دا کار وس نه کوي بس صحیح ده خبرې ښکلې وکړې لاړ سهار چې څه کوې ما ته د تاڼې نه ټلیفون شو ته کوم ځای ته حاضر شه ما یې ولې وي ستا خلاف د مټې تاڼې پایار درج کړلی ما ورته څنګه یې پایار وایي چې ته بېګا زموږ نه وتښتېدو او د ده د طلایي د لاندې کیلو چرس پراته او 120 ګرام پوډر پراته او منشیات چې به ما کول خو دي دا مشران دي دوی زما په طرف نه دي راغلي دوی به ما ته دا کار غلط دی اوس چې زه نه کوم شکر الحمدلله دا زما دپاره دوی د الله نه به یېرېږي دوی به حق وایي دوی په ما پسې ځکه رالو چې دوی وایي چې دا هلک بیا مجبوره نه کړي دوی ما مجبوره کوي لکه زه اوس بیا هم کلمه تېروم چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دروشخیلې نه چې په ما یې پیار شو که زه دغه دروشخیلوال پېژنم نو زه به سړی نه یم دوی اوس په ما غم خادي شروع کړله که زه د یوې سچو خلاف درخواست ورکړم او عدالت ته لاړ شم ځان له انصاف غواړم هغه بل ته ټلیفون وکړي نو په ما د مدین د تاڼې نه د دوی د لاسه پایار شوی دی دغه تاڼې په ما باندې پایار کړلی د کابل نو د مدین جج له خو دی الله پاک جنتونه ورکړي هغه ما ته څنګه چللی بچیا ما ورته وایي چې قسم په خدای جج صاحب دا کسان دي دا ما په دې عدالت کې وپېژندو هغه پولیس ته داسې کتل وی دی قرآن خوري ته به وخورې هغه وی نه زما واړه واړه بچي دي زه نه خورم ما ته زه بچیا ما بری نو زه د خپلو آی جي نه د ډي پی او صاحب نه اس اس پي نه اس اس پي اپر سوات نه زه د دوی نه د انصاف توقع کوم چې انشاءالله ما ته به انصاف میلاویږي موږ جوډیشنل مجسټریټ هم درخواست ورکړلی هغه ویل چې بچیا زه به انکوایري کوم موږ وی بالکل که انکوایري ستا خلاف راونه خطا زه به دا اف آی آر کینسل کم دا به ختم کم که راوخته ما چې څه سزا راکوي ما پکې پانسي کوي او که دوی وایي چې ته دا کلی پرېږده چې زه ورته دا کلی هم پرېږدم خو لکه قرآن پاک په پسې عدالت ته هم وړم ولې چې ما ته به انصاف ججان به هم وایي چې یاره تا بل کار پرېښی دی ده او پته ورته شته نو بالکل زه یو د آزاد شعري په شانتې ژوند تېرول غواړم یو پرامنه زندګي تېرول غواړم زما د پلار مالی د غم کله پریدون وکیل صاحب نه به هم تپوسو کې وي د ده دا یو کیس دی دا ختم کړه زه دی لېږم سعودي ته نو هغه پکې یوه نه او دوی راپسې بله جوړه کړي نو زه د عمل کوم پرېږدم تیار یم د عمل پرې نو ته په ما پسې سیر چرچ څنګه لیکې ولې ته به الله له نه ځې چې دی به هم ما ته دقسې قرآن خوري چې ما ستا سره نیولي زه بیا نه وکیل نه سم اسم نه کوم بس فیصله به په دې کتاب کېږي د الله زما نوم فقیر محمد دی د دې مدینه کالونی اوسېدونکی یم او دې چې دا کومې خبرې وکړې دا ټولې صحیح دي مخکې چې څه وو هر سړي ته معلومه لارې کوڅې به ډکې اوس ایس هم نشته په خدای په رسول یقین وکړئ که یو پوډري په دې ټوله ورځ کې دلته ښکاري نشته چې و نو موږ ته پته وه چې اوس چې نشته نو نشته نو نور خو هسې اوس مطلب دا هسې سړی په زول تنګولي خو بېله خبره ده او چې په زول تنګول نه نو خو پاک ماحول دی اوس چې مخکې وو خو مونږ وی چې شته اوس چې نشته هر سړی وایي چې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما خپل نوم خو محمد ظاهر شاه دی خو زه په پاچا باندې مشهور یم او د مدینې کالونۍ اوسېدونکی یم څنګه چې عبداللهوان صاحب دا او اسلم وټولې کومې خبرې وکړې دا ټول حقیقت دی
مخکې موږ په خپله هم لیدو چې یو لس پتله یو لس فراتلو خو چې د کله نه دی دا وعده کړده د عادلوان د خپل والد صاحب سره چې موږ به دا کار نه کوو نو په خدای مې د قسم چې زما خو دغه دی په لاره کې دوکان دی زه یو پوډري یو چرسي په دې لاره نه یم نو چې زه نه یم په خپله باندې نو زه څنګه دا ویلی شم چې عادلوان یا دغه بچی دا غلط کار کوي ولې چې زه په خپلو سترګو یو شی ویم نو زه به د هغې تصدیق کوم ګواهي به ورکوم زه دا خبره ځکه کوم چې لکه دی دا کار پرېښلی دی برای مهرباني زمونږ د خپل قانون که هغه جج صاحب دی که هغه ایس ایس پي دی که ای سی پي دی که ډي پي او دی که ډي آی جي صاحب دی ای جي پي هر څوک چې زمونږ د قانون محافظان دي نو موږ دا درخواست هغو ته کوو چې دې له هم دغه شان اجازت ورکړي لکه څنګه چې د یو عام شهر دی دې خپله دغه د قرآن دی د مخې ته پروت دی دې د یو شرافت د یو عام سړي زندګي تېرول غواړي نو برای مهرباني زموږ هم دا درخواست دی خپل قانوندانو ته محکمې ته چې دې له هغه حقوق ورکړي چې کم د یو عام شهري دی که زما دی که هغه د بل دی که هغه د بل دی زما نوم اقبال خان دی زه د دې مدینې کالونۍ اوسېدونکی یم د 20 کالونو دلته پاتې کېږم داسې هوا کاکا او اسلم خان چې کومې خبرې وکړې دا بالکل حقیقت دی ستاسو خپل نور دلته کې هېڅ هم نشته موږ چې د دیو راوستي یو نو د دې دپاره یې راوستي یو چې تاسو به د الله د رضا دپاره خبره وکئ موږ د الله د رضا دپاره دا خبره کوو چې کله په دیو باندې اعتراض و هغه وخت ډېر مخکې اوښتی دی اوس چې کوم دی دیو د هر څه پرېښي دي غلط کارونه زموږ سره د دیو ناسته پاسته ده او دلته کې چې کوم دی نو موږ یو نشهیز په دې طرف باندې بیا نه دی لیدلی تاسو مهرباني وکئ د دیو سره د خپل طرف نه هم تعاون وکئ د دیو هم د تعاون په تمه شي دیو بس تاسو سره هیلپ کوي زه د دې ټولو خلکو د مخې دا ګواهي ورکوم که زما بچي د نن نه آینده دپاره او د دې نه تقریبا 6 میاشتې مخکې چې دا شی ما پرېښودی دی او ثبوت شوه نو دې مشرانو د مخې زه اقرار کوم 2 لکه روپۍ به زه جرمانه ورکم اوس دا قرآن مجید دی ایس ایچ او صاحب د پی هم لاس کې دي زه پی هم لاس دم دا قرآن په دې باندې موږ لاس ایږدو دی دې په دې باندې داسې د هلپ زما سره ویلي چې زه راننوتی یم د دې ماشوم سره دی تښتېدل دی او د دې ماشوم د طلایي د لاندې ما چرس راغستی دي او ما د دې ماشوم نه پوډر راغستی دي زه په فخر سره دا خبره کوم دا میډیا کسان دا مشران څو جرمانه او څه سزا مال راکوي د قانون مطابق او د خپل علاقې د کلتور او د کلچر مطابق زه لبیک ویم او زه حاضر یم